ډېر خلک وایي چې عمر اکمل واپس ټیم ته را روان دی، خو عمر اکمل ځان ته په خپله خپل کیریر خراب کړی دی. یو د او یو د رور کامران اکمل هم د کیریر خراب کړی دی. کامران اکمل چونکې یو سینیر کلاړي و، خو دی عمر اکمل ته صحیح لاره نه وښولې. دی عمر اکمل په خپل کیریر کې څومره غټې غټې غلطیانې کړې وي، ادر سره په دې ویډیو کې شریکوم، او دا غلطیانې چې تاسو وګورئ نو یقینا تاسو به وایئ چې دی واپس ټیم ته د راوستو قابل نه دی. چونکې عمر اکمل اوس ډېر کوششونه روان کړي چې زه ټیم ته واپس راشم، خو که چېرې اوس عمر اکمل ټیم ته واپس راځي نو دا به یو نوجوان کلاړي سره زیاتې وي. د یو نوجوان کلاړي په ځای به دې ټیم ته راځي. خیر دا سټارټ نه خبره کوو، عمر اکمل چې کله انټرنیشنل کرکټ شروع کو د هغه ځای نه خبره کوو، او چې کله دی د خپل کرتوتونو په وجه باندې د ټیم نه بهر شو تر هغې پورې د سټارټ نه والې تر اینډه پورې چې دی کله ټیم ته رادننه شو او په کومو حرکتونو دی د ټیم نه بهر شو، مکمل تفصیل در سره شریکوم. 2009 اور 2010 کې عمر اکمل ټیم ته راغلی جی. د سریلانکا خلاف سیریز کې د ډیبیو وه چې په هغه سیریز کې د په 3 میچ کې سینچري ووهله. خپل ځان ثابت کو چې زه یو ښه کلاړي ما، او هغې کې هېڅ قسم مطلب دا حقیقت خبره وه چې دی څه ټایم راغو دا یو ډېر آوټسټینډینګ کلاړي و، ورایټي آف شاټس د سره و، او بل دا یو دلیرانه کلاړي و، مطلب ډېر ډاډه کلاړي و، په هر چا باندې د هیټینګ کولو. تاسو له به یاد شي هغه یو میچ کې د اسټرالیا خلاف د اسټرالیا فاست بالران د وهلي و. ښه بیا هغې نه پس د سریلانکا سره 2009-2010 نه پس سریلانکا خلاف سینچري نه پس بیا د پاکستان نیوزیلینډ ته دوره وه. نیوزیلینډ کې ټیسټ میچونو چې هلته هم د په ټیسټ کې سینچري ووهله. بیا د نیوزیلینډ نه پس اسټرالیا دوره وه د پاکستان، چې اسټرالیا کې هم د ډېر زبردست بیټینګ وکړو. یعنې ده ثابته کړه چې زه د اسټرالیا په پیچز باندې د نیوزیلینډ په پیچز باندې ښه گیم کوم، صرف د پاکستان پیچز له تکړه نه یم. عمر اکمل ثابته کړه ټول ټیم ته ټول عوامو له وښوله، و هغه ټایم کې د کریز هم سیوه و، هر چا به عمر اکمل په خوله باندې نوم و، ځکه چې یو ښه کلاړي و جي. ښه بیا ویسټ انډیز کې 2012 کې T20 ورلډ کپ و چې کې هم د ډېر زبردست بیټینګ وکړو، او هغه ټایم د ده بیا کمپیریزن ویرات کوهلي سره شروع شو. په 2012 کې ویرات کوهلي سو داسې غټ کلاړي نه و، او په 2012 کې عمر اکمل هم چې خلکو به وي ویرات کوهلي پاکستان ته ویرات کوهلي مل، او پاکستان ته عمر اکمل ملو شو، او انډیا ته ویرات کوهلي ملو شو. د دواړو کمپیریزن به کېدو، دواړو یو رنګ گیم کولو، خشته گیم کولو. خو بل طرف ته د ویرات کوهلي خوش قسمتي دا وه چې هغه له ښه کپتان دونی ملو شو، او هغه خپل ځان باندې کنټرول وساتلو، خپل رویه ویرات کوهلي کنټرول کا. او بل طرف ته عمر اکمل قسمت په دې خراب و چې یو خپل رویه بدله نه کا، یو ول خپل رور عقل نه خولو، او بل کپتان والله خمیلو نشو. اوس د ضرور بار خبره ولې کوم د کامران اکمل، اب تاسو له اوس خپله پته ولګي. ښه بیا دغه د T20 ورلډ کپ نه پس بیا د پاکستان ټیسټ میچونه و چې کې کامران اکمل ډېر خراب پرفارمنس و، 42 ټیسټ میچونو نه پس کامران اکمل ډراپ شو د خراب پرفارمنس باندې. 42 ټیسټ میچونه هغه په مخه باندې وکړل، 42 ټیسټ میچونه هغې نه پس د خراب پرفارمنس په وجه ډراپ کو، د پاکستان ټیم منیجمنټ ډراپ کو. نو کامران اکمل خپل رور ته وی عمر اکمل لا چې تم څه بانه وکړه، نو عمر اکمل ول دا بانه جوړه کړه چې زما په ملا باندې درد دی. لکه هغه ټایم کې منیجمنټ دا غوښتل چې کامران اکمل په ځای به موږ وکټ کیپینګ عمر اکمل له ورکو، کامران اکمل به موږ ډراپ کو، کامران اکمل په ځای به موږ بل کلاړي واخلو یو ټیسټ میچ و. نو کې ول دم بانه جوړه کړه چې زما ملا خوږیږي او مام ډراپ کوي د خپل رور په خوله باندې، او د خپل رور ډیفنس د پاره د وی زراشه زه بوله د ملا بانو کوم، نو زما د رور به واپس د ټیم ته راولي په مجبورۍ کې، لکه وکټ کیپر دی نو مجبورن به د ټیم ته واپس راولي. خو هغه ټایم کې کامران اکمل هم ډراپ اور دی هم د ملا د درد په وجه باندې د بانو کا، نو ډراپ بانه څنګه پته ولګېره چې بیا د ټیسټونو شو د خپل هم کنفیس کا چې یاو ادا ما په ملا درد نو بلکې ما بانه کول، نو یو دغه غټ میسټیک وکړو. دغه وخت نه بیا په د باندې د منیجمنټ او د کوچز یقین ختم شو چې ته څنګه د خپل رول ډیفنس د پاره لستا ټیم له هغه ټایم کې ضرورت و، د عمر اکمل ضرورت و، او هغه بانه وکړه چې زما په ملا باندې درد دی او زما هم ډراپ کوي. نو دغه ځینه د کاغذونه ګنده شو. ښه بیا د محمد یوسف کپتانو چې کپتان سره د بدتمیزۍ یو واقعه راغله چې محمد یوسف سره دی عمر اکمل بدتمیزي کړې وه. ښه بیا 2012 ورلډ کپ کې د امپایر د اجازت نه بغیر د لفظ بدل کړل چې په هغې باندې په ده باندې غټه جرمانه ولګېده 2012 ورلډ کپ کې. بیا 2014 کې د ټریفک وارډن سره جګړه وکړه چې هغه هم واقعه ډېره زیاته وایرل شوې وه. بیا فیصل آباد کې په یو سینما کې د جګړه وکړه چېرته عام یو سیویلین سره جنید
خان د پاکستان فاست بالر سره هغه سره د جګړه وشوه. دغه دوران چې څه ټایم د جګړې او د جنگ جګړې شروع شوې دغه ټایم د پرفارمنس هم ښکته راغو او فټنس هم خراب شو. بیا په یو پریس کانفرنس کې د یو پریس کانفرنس کولو چې کې دا خبره وکړه چې یو کوچ هغه ټایم د یاد کو چې هغه کوچ مال کنزلي کړی دی، په کوچ باندې د کنزلو الزام لګولو جی خاطر کاغذونه ورو ګنده کېدل. بیا د شکایت کول چې مال تاسو بیټینګ په دې نمبر راکوي، مطلب کله به یو نمبر د بیټینګ وستو، کله به په بل نمبر بیټینګ وستو، کله 1 ډاون، کله 2 ډاون، کله 3 ډاون، لکه مطلب بیټینګ نمبر باندې د اعتراضاتو. یو ځل هغه ټایم وزیر اعظم عمران خان چې د عمران خان ته هم د خپل بیټینګ شکایت کو چې د پاکستان چې کم کوچ ته یا کپتان دی د مال په خپل مردی باندې بیټینګ نه راکړي. وزیر اعظم عمران خان ته هم د بیټینګ شکایت کړو د عمر عمر اکمل لجی. بیا د فټنس سوالات په دوه چتېدل. یو فټنس ټیسټ د پاره د نېشنل سټیډیم کراچۍ کې یو فټنس ټیسټ کېدو چې هلته دی لاړو نو هلته دغه فټنس ټیسټ چې کم کوچ یا کم سټاف وشتو نو هغوی له د شرط وویښکو او ورته ویې وګورئ زما په جسم چربي کم ده چې تاسو ما په فټنس باندې بار کوئ د ټیم نه، زه خو فټ یم، لکه هغوی سره یې هلته خوله ووهله. بیا هر کوچ هر ټیم منیجمنټ سره د مسله راغه، که وقار یونس کوچ هغه سره د مسله، که مصباح الحق کوچ هغه سره د مسله، که مصباح الحق کپتان هغه سره د مسله، کو یونس خان کپتان هغه سره د مسله، محمد یوسف کپتان هغه سره د جګړه کړې و. مطلب ډیر زیات کاغذونه د ځان له خراب کړل. ګوره دا شهرت نه دی، عزت شو، شهرت شو، دولت شو، دا الله پاک ورکوي خلکو له. خو ډیر خلک وي چې دا بیا هینډل کولی نشي، خپل دولت نشي هینډل کولی یا خپل شهرت نشي هینډل کولی، هغه دولت هغه شهرت هغه د تباهۍ سبب وګرځي. نو هغه کسانو کې عمر اکمل هم یو کې لاړو چې د خپل شهرت خپل دولت د لچ کم شهرت الله پاک ورکو، کم دولت الله پاک ورکو، اته صحیح طریقې سره هینډل نکو، نو د هغه شهرت په وجه باندې د ټیم نه بهر شو. بیا په پی ایس ایل کې دا ووري جی په پی ایس ایل کې د سره جوارګرو رابطه او کبوک کیس چې ول ویل کیږي د سره په رابطه کې درې ځله د سره رابطه شوی و او د پاکستان کرکټ بورډ خبردار کړی نو د دې رابطې نه، چونکه دا قانون دی چې یو کلاړي سره کله جوارګر یا بوک کیس داسې مشکوک خلک رابطه وکي نو د پی سی بی خبري د خپل بورډ خبري چې دا رنګ ما سره رابطه شوی ده خو ورزه د کیس کې صفایم او تاسو زما فون ټیپ کول شي، تاسو زما فون ریکارډز کته شي، لکه د بخا مخا بورډ ته خبره کوي. نو د سره درې ځله رابطه شوی و 2017 پی ایس ایل یا 18 او یا 17-18 کې یو پی ایس ایل د سره درې ځله رابطه وشوه او د یو ځلم پی سی بی خبر نه کا، یو ځلم پاکستان کرکټ بورډ خبر نه کو. نو چې په خبر شو په د باندې باقاعده کمیټي کې نهستا چا کمیټي دله 3 کاله سزا ورکا، کچره د خبر کړي وي نو بیا دله سزا نه ورکوله. داسې محمد نواز شو یو بل کې لاړو چې هغه سره دغه رنګ بوک کې رابطه کړي و خو هغه خبردار کړو پی سی بی خو لیټ خبردار کړو، نو لیټ خبردار کېدو په وجه هغه له 3 میاشتې سزا ورکړي و پی سی بی، او بل طرف له د بیخیړو پی سی بی پاکستان کرکټ بورډ خبردار نو د هغې په وجه باندې دلې 3 کاله سزا ورکه. چې بیا کامران اکمل هم ووایي چې زما ورور سره زیاتې شو، کامران اکمل هم ووایي چې زما ورور له زیاته سزا ورکه، خو چونکې هم د دغې کامران اکمل په وجه باندې دغه عمر اکمل تباه شو. کامران اکمل له پکارو چې دی پوی کړی وي چې وروره دا ټیم دی دې کې به ته سیکریفایس خپل پوزیشن مطلب قربانې، لکه تاسو ګورئ عثمان خان ګورئ، حسن نواز تاسو ګورئ، اوس په دې سره تاسو ما ونډون ولې نو باسئ یا مال زما په خوخه بیټینګ ولې نه راکوئ نو ولې دی بوس جګړې کوي چې جګړه کوي ځان لا بګراني. نو دی عمر اکمل ډیر داسې کیسز کړي دي چې کې دې شي په دې ویډیو کې مانه پاتې شوی پکې هم سوي ډیر زیات کیسز د کړي دي چې دا کیسز په وجه باندې د ټیم نه بهر شوی دی او دا هغه کیسز په وجه باندې د پرفارمنس کې هم فرق راغلی دی. ځکه یو انټرنیشنل کلاړي کنه نو غل په کار چې هغه خپل فوکس صرف ک بیټسمن په خپل بیټینګ باندې اوساتي او ک بالر وي په خپل بالینګ باندې اوساتي، شکل نورو مسلو کې الجو شي نو هغه بیا هغه رنګ پرفارمنس نه کیږي، هغه بیا هغه رنګ ډیلیور کول نشي. نو په دې وجه باندې د ځان لډیر زیات مسالې کتلې وي، فلانی سره مسله، ډنګړي سره مسله، کله وارډن سره جګړه، کله بهر جګړه، عام سړي سره جګړه، خپل کلاډیانو سره جنگ جګړې، نو دا غي په وجه باندې د پرفارمنس کې اچھا خاصه ډیکلاین راغو او دا غا ډیکلاین په وجه باندې د ټیم نه ډراپ کړل شو او د ټیم نه چې ډراپ کړل شو ا د فټنس هم خراب شو او فټنس ټیسټ بیا د پاس کول نه شو، فټنس ټیسټ چې د پاس کولای کې هم د جنگ جګړې وي. نو په دې وجه باندې د ډیر زیات ټایم د پاره د ټیم نه بهر شوی دی اوس او د ټیم نه اوس ډېر مهنت بیا شروع کړي، ایکسرسایز شروع کړي دي، خپل فټنس باندې کار روان کړي. ښه خبره ده
په فټنس باندې دله پکاري چې ډومېسټک سیزن ولوبي یو پی ایس ایل کې د ښه پرفارمنس وکړي نو عمده ټیم به واپس واخلي چې امیر واپس ایشته شي عمر اکمل هم واپس ایشته شي امیر ښه پرفارمنس ورکړ په پی ایس ایل کې واپس ټیم ته راغو نو دله هم پکاري چې ځان په ډومېسټک کې وښي ځان په پی ایس ایل کې وښي نو هغې نه پس په پی سی بي په خپل ټیم کې واخلي هغې نه پس په پاکستان کرکټ ټیم ته راشي خو کوم داسې ته وداوټ اني پرفارمنس ته ټیم ته دی راشي نو دا به نوجوان کلاړیانو سره زیاتې وي نو زما په خیال باندې دې ټیم ته راوستل نه دي پکار ځکه دا چې کم کاغذونه دي هغه انتهایی ګنده کاغذونه دي دا چې کم ریکارډ د تیر شوی هغه انتهایی ګنده ریکارډ دی او دا مطلب مس بیهیویر شو بدتمیزي شو دا یو کلاړي سره نه خایي نو تاسو دې حواله سره رائے ده په قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور شریک کړئ آیا عمر اکمل لا بل چانس ورکول پکار دی کنه کمنټ لازمي وکړئ